څلور رکعات نفل لی په څلور رکعات نفل کې په هر رکعت کې با د سوره فاتحه نه بعد څلور رکعات نفل لی په څلور رکعات نفل کې په هر یو رکعت کې با د سوره فاتحه نه د الحمد شریف نه بعد ویری با آیات الکرسی ہوئی او زل سویری با سوره کوثر ہوئی په هر رکعت دا به څلور رکعات کې چې دا څلور رکعات مونږ چا وکړو نو دا د ټول عمر کې چې دنه سوره منځونه قضا شوی دي د غون منځونه بس شي اتوماتیکلی دا یو سافټویر دی چې دې سافټویر ته څنګه تا بٹن وې انټر شوی جو باز دا انسټالیشن شروع کی جو د دې سره فورا د ټول عمر چې کوم منځونه دي جو هغه ډیټا اپلوډ شي جو الته په ټولو ځګونو کې یس چې او د چې کوم دې ټول منځونه کړی دي دا په ډک شي دا خانه نو دا روایت نشته ها دا منګړت ته ویل کېږي د ځان نه چا اوس جوړ کړي دا سي روایت نشتا دا ځان نه چا جوړ کړي دي چې بس رو آسان کار دی قضا عمری کو الکه څنګه قضا عمری کو راشه یو زبرګ راغلی د زمانه پیر سے راغلی د زمانه او دا زبرګ او دا پیر سے پتا سو لوګ ون منځونه راوګرځي ولی دا کمپیوټر سیستم دی دا ستا اپ انسټایل چې بس دلته بټن واجو دغه ته انسټال شي څلور رکعاته د مونږ ټیم پی لګي او بس چې دغه وشو جو ټول عمر منځونه ورته بیا ما زما په خیال لا ډیر پیران د دې وجنه هم دا د جمی دا منځونه نه کوي چې مړه بس باغ شپه باندې بغون نو ګرځاو نو بای په دې باندې منځون نه راګرځي ها